سټوري د یو ماشوم سټوري ده چې د هغه ماشوم چې ډېر په ماشومتوب کې وفات شوی و، یو ګلالی کوچنی ماشوم. نو هم د دغه سټوري به در سره نن شاملو چې دغه سټوري او دا چې د کوم وخت خبره ده، دا د هغه وخت ده چې په کوم وخت کې چې د پیغمبر علیه السلام دور و، یعنې صحابه و. نو د هغه دور یو سټوري ده، قصه ده. نو دغه در سره به هم شاملو چې او دغه سټوري څه داسې ده چې یو صحابیه وه، زنانه، د هغې د یو ماشوم قصه ده. او دا ماشوم د دوه نیم دریو کالو ماشوم و. خو دا ماشوم په دغه دوه نیم درې کاله کې دغه کوچنی ماشوم وفات شو، په دغه وړوکوالي کې، په دغه عمر کې. او داسې ماشومان چې وفات شي نو خامخا مور پلار هغه زړه ته هغه درد تکلیف رسېږي، خفه وي بیا زیات په ماشومانو پسې. او تاسو ته پته وي چې لږ د غټ عمر په نسبت باندې مور پلار کوم چې وړوکی وي د هغه سره مینه سیوا کوي، د هغه سره محبت سیوا وي. هغه ماشوم ټولو خلکو ته په کور کې ګران وي په نسبت د دې کوم چې غټ خلک وي. نو دا خو نن دور کې هم دغه وي چې دغه ماشومان خلکو ته ډېر زیات ګران وي. نو د زړه نه دغه کوچنی ماشوم کوم چې وفات شوی او دغه نه وتلو د دغه زنانه، او د دنیا د ټول نه غټه خوشحالي هم دغه ماشومان وي. او بیا مور ډېره زیاته خفه کېږي په خپل بچو باندې. نو چې کله دغه ماشوم وفات شو، بیا په داسې وخت کې وفات شو چې په دغه وخت کې ماشوم ایله خبرې یادې کړي وي، د دغه وخت کې دغه خبرې کوي. نو ډېر کوچنی، ډېر وړوکی دغه ماشوم او دغه خبرې، او دغه ټایم کې بیا د زړه نه هغه ماشوم نه وځي. او اکثر که موږ وګورو پلار زیات کار ته وتی وي، ډېر زیات ستړی شوی وي. خو چې کله په دغه وخت کې راشي کور ته او خپل ماشوم دغه بچنګۍ خواله راشي، نو وایي چې زه څومره په دې کار کې ستړی شوی یم، څومره نو هغه ستړیوالی زما ختم شي چې څه ټایم کور ته راشم او دغه بچي وینم، دغه بچي مې خواله راشي. نو هغه په دغه وخت کې دغه ماشوم چې ډېر ګلالی و، ډېر کوچنی و، نو دغه وفات شو. نو په دغه مور باندې به په دغه ټایم کې څه تېرېدل چې دومره وړوکی ماشوم، دومره کچی ماشوم او په دومره ټایم کې وفاتېدل. نو دغه زنانه ډېره زیاته خفه وه په دغه خپل ماشوم پسې. نو داسې وکړه چې لاړه او پیغمبر علیه السلام ته خپل شکایت وکړو چې زما دغه شانتې ګلالی کوچنی ماشوم وفات شوی دی، او داسې وخت کې وفات شوی دی چې ما ته ډېر زیات ګران و، د خبرو وخت و، په دغه وخت کې به ایله هغه خبرې زده کولې. نو په داسې ټایم کې زما هغه بچنګۍ وفات شوی دی. نو کله چې پیغمبر علیه السلام ته دغه خبره وکړه، نو په دغه پیغمبر علیه السلام ورته جواب ورکړو او ورته وویل چې ټیک ته به خفه هم وي ډېره زیاته، او دغه ماشوم پسې دغه کوم ګلالی چې دی. خو کله چې پیغمبر علیه السلام ولیدل چې د دې زنانه په مخ باندې هغه غم چې کوم و هغه ښکارېدو، نو ډېره زیاته خفه وه. پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ستا دغه بچنګی ماشوم، دغه ګلالی، دا په جنت کې ګرځي او په جنت کې لوبې کوي. که ته غواړې چې زه تا ته وښیم خپل ماشوم چې ته وینې چې دغه په دغه جنت کې ګرځي. کله چې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه، نو دغه صحابیه چې کوم دغه زنانه وه، نو دغې ورته جواب ورکړو چې زه لیدل نه غواړم، بس تا راته وویې ما ومنله، لیدل یې زه نه غواړم. نو دا خبره دلته نورو زنانو واورېدله چې پیغمبر علیه السلام دې ښځې ته دا خبره وکړله. او چې کله دا د نورو زنانو واورېدله او هغې ته پته ولګېدله چې پیغمبر علیه السلام خو دې زنانو ته داسې خبره وکړه چې ستا دغه ماشوم بچنګۍ دغه په جنت کې ګرځي. او نو دغه زنانه غالي په دې زنانه پسې چې ولې دې نه لیدو، دغه خپل ماشوم دې ولې نه کتو چې په جنت کې دی او ګرځي، دومره پسې خفه یې، د زړه نه خفه یې، نو بیا دې دغه خپل ماشوم ولې نه لیدو، ولې دې ورته انکار وکړو.
چې زه یې لیدل نه غواړم. او نو دغې زنانه ورته جواب ورکړو چې زړه مې لیدل غوښتل چې دغه خپل ماشوم دغه ګلالی دغه کوچنی مې لیدلی وی، زړه خو مې نه صبرېدو، لیدل یې غوښتل زړه مې. خو که ما چېرته دا لیدلی وی او ما ورته ویلي وی چې زه یې وینم او ما ته یې وښیه وه، نو چې خدای په جنت کې ما لیدلی وی او دا زما ماشوم په جنت کې ګرځېدو، نو کیدای شي راتلونکي دور کې خلکو بیا داسې ویلې چې په خپل آقا په خپل پیغمبر باندې اعتبار نه و، د هغه په خبره باندې اعتبار نه و، هغه چې ورته کومه وینا کوله نو په هغې باندې یقین نه و. د دغه د وجې نه ورته ما انکار وکړو او ځکه مې ورته وویل تا راته وویل تا ولیدو نو ما لیدلی دی، دغه شانتې دی زما یقین دی. او کیدای شي زما سترګې غلط وي، زه غلط وینم، خو ستا خبره کله هم نشي غلطېدلی او ستا خبره دا نه غلطېدی شي او نه به غلطه وي او نه ورته زه غلطه ویم. او زما سترګې دا کیدای شي غلط لیدل وکړي، زما سترګې غلطېدلی شي. نو دا خو چې یقین و په دغې زنانه په دغه خپل پیغمبر باندې په دغه خپل خوږ نبي باندې نن سبا دور کې چې که دغه شانتې وشي نو آیا داسې څوک شته دی چې هغه به ووایي چې زه لیدل نه غواړم؟ داسې څوک شته چې هغه به ووایي چې یو زما ستا په خبره باندې یقین دی؟ دا د هغې ایمان و چې د هغې هغه مضبوط ایمان او د هغې په هغه خبره باندې دومره یقین و. او بیا دغه زنانه چې دغه کمه ډېره زیاته خفه وه د خپل ماشوم پسې، نو چونکې الله پاک په قرآن کې هم فرمایي هر یو زنده سر چې کوم دی دا به خامخا مړ کېږي، دا د مرګ دغه سکه چې کوم دی دا بچه کېږي او مرګ راتلونکی دی. خو دا یو انسان ته یو زنده سر ته دا پته نه لګي څومره چې هم په دنیا کې ژوند کوي څومره مخلوقات دي الله تعالی پیدا کړي دي، هغه ځناور دي که انسانان دي، یو ته هم دا پته نشته دی چې زه به څه ټیم پات کېږم او زما مرګ چې کوم دی هغه به په کوم حالات کې وي او په کوم حالات کې به زه مرم، نو دا هېڅ چاته پته نشته دی. خو دا خبره بالکل حقیقت دی او الله پاک وایي چې هر زنده سر هغه به وژل کېږي، هغه به د مرګ دغه سکه چې کوم ده دا به چکي. نو د مرګ دغه سکه چې کوم ده راغه مونږ ټول څکو، که نن یو انسان د دنیا نه لاړی نو سبا له پسې مونږ هم روان یو، که نن یو خور یو ورور یو ماشوم یو بوډا یو ځوان د دنیا نه ځي نو سبا له پسې زه هم ځم، بل سبا له پسې بل هم ځي، بله ورځ پسې بل هم ځي. د دنیا دا ژوند دا همیشه دپاره نه دی، دا ژوند لږ شانتې مختصر دی. اوس دا ماشوم دا ګلالی ماشوم کوم چې ما دا قصه وتلله نو د ده عمر 2-3 کاله، نو په دغه عمر کې څوک و چې ماشوم به وفات شي؟ د هر سړي دا دغه وي چې زه وفات کېږم، زه به ماشوم یم، غټېږم به، ځوانېږم به، بیا سپین ږیری کېږم، د هغې نه پس به کمزوری کېږم او د هغې نه پس به وفات کېږم. دا د هر سړي هغه تمنا وي، هغه امید وي. دنیا ویل کېږي دنیا په امید باندې خوړل کېږي، بالکل دغه شان ده. خو دا بل سړي ته دا پته ده، دا خبره ده چې هېڅ چاته د خپل مرګ پته نه لګي. مرګ په ځوانۍ کې هم راځي، مرګ په ماشومتوب کې هم راځي، مرګ په بوډاوالي کې هم راځي. نو د دغه دپاره به تیاریا وي د خپل مرګ دپاره چې ما څومره تیاریا کړی دی. دا خو پکې هغه جنرل خبرې وي د مرګ پورې، چونکې دغه ماشوم د مرګ خبره وه نو دغه پکې د مرګ خبرې وشولې. نور زمونږ دغه قصه تاسو واورېدله.